محترم سامعین کرام، د قرآن پاک درس ترجمه او تفسیر حواله سره تر قرآن پاک آداب اعوذ بالله بسم الله د دې تفسیر بیان شوی. نن درته د سورة فاتحه فضائل بیانېږي. د قرآن هر سورت ډیر فضیلت والا دی، ډیر انوارات اور برکات لري، خو په دې کې سورة فاتحه ته خپل یو خصوصي مقام، عزت او شرافت حاصل دی، او په احادیثو کې د دې سورت ډیر فضائل راغلي دي. یو روایت کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل د اسمان نه یو فرشته نازله شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې الله رب العزت تعالی یو دوه داسې بشارتونه درکې او خوشخبریانې درکې او دوه داسې څیزونه درکې چې ستانه مخکې یو پیغمبر له یو نبی له نه دي ورکړي، او یو دوه نورونه دله درکې، او بیا خپل ویل هغه انوارات او هغه برکات او هغه دوه څیزونه چې مخکینی پیغمبرانو نه دي ورکړی شوي، هغه یو سورة فاتحه ده او یو د سورة بقره اخیری رکوع او اخیری آیاتونه دي. دغه رنګ عزتمندو یو روایت کې راځي حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله رب العزت د ام القرآن یعنی د سورة فاتحه په شان صورت نه په تورات کې نازل کړي او نه په انجیل کې نازل کړي. او یو روایت کې راځي چې په سورة فاتحه د هر مرض د پاره شفا او علاج دی. نو عزتمندو سورة فاتحه موږ هم هر مونځ کې وایو او دا د خپل ژوند یو خصوصي وظیفه ګرځول پکار دي چې کله هم څه کار پیښ شي د بیماری حواله سره فوراً موږ له د سورة فاتحه ورد کول پکار دي او وظیفه کول پکار دي. دا داسې یو وظیفه ده چې هر مسلمان ته دا یاد ده. اکثر مسلمانانو لمونځ ورځي سورة فاتحه ولا ورځي، نو کلم چې انسان بیمار شي فوراً دا صورت وایي، اوبو باندې دم کی، ځان باندې چف کی، لاسونه لاس بدن باندې راکاږي مختلفو طریقو سره، ځکه دا هغه وظیفې دي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښودلي دي. دا قرآن کې دا وظیفه ذکر شوې ده د سورة فاتحه، یعنی دا بیان شوی. دا رنګ عزتمندو یو روایت کې راځي حضرت ابو سعید بن معلا رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما یو ځل مونځ کولو جمعات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته آواز وکړو چې فلانی راشه، نو زه ورننهلم مونځ مې کو، چې کله مونځ نه فارغ شوم وروسته لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل هلکه ولې رانلې؟ ما ورته ویل جي ما مونځ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل تا قرآن کې نه دي لوستلي استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، چې کله تاسو ته د الله او د رسول طرف ته راوبللی شئ نو تاسو ورځئ، یعنی تاله پکار و چې راغلی وی زما خبره آواز باندې. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې د جومات د وتلو نه مخکې زه تا ته د قرآن د ټولو نه عظیم صورت او لوی صورت ښایم، ما ته بیا یاد کا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جومات نه وتو، وی نبی علیہ السلام زما لاس خپل لاس کې ونیولو، وی ما ورته یا رسول الله تاسو ما ته ویلو چې زه به درته د قرآن پاک عظیم صورت خیمه. نبی اسلام ته لاو د قرآن پاک عظیم صورت الحمدلله رب العالمین دی. دا سورة فاتحه دا عظیم صورت دی، عظمت والا صورت دی، او دا الله رب العزت سبع المثانی ګرځولې دی. داسې اووه آیاتونه چې د دې بل ثاني نشته یا دا بار بار نازل شوي دي، او دغه رنګې یا ډیر د نورو آیاتونو نو د نورو کتابونو نه مستثنا عجیبه آیاتونه دي، جدا شان والا آیاتونه دي، او دا قرآن عظیم دی او دا مال راکړی شوي دي. دارنګې تفسیر اتقان کې لیکلي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای
چې سورت فاتحه دا گویا کې پورا قرآن پاک دی. اجمالی قرآن، مختصر قرآن سورت فاتحه ده. او د دې مقصد دا دی د قرآن پاک کې چې کوم اصولی خبرې بیان شوي یا مخکې دینونو کې څومره مسلې بیان شوي، احکامات بیان شوي، دا سوره فاتحه د هغه ټولو خلاصه ده د دین اسلام او د مخکینی څومره چې آسماني دینونه دي د هغه ټولو دینونو چې کوم خلاصه ده او هغه کې کوم بنیادی مسائل بیان شوي دي هغه سوره فاتحه کې بیان شوي. دا څنګه بیان شوي دي؟ نو د آیات لري قرآن مجید او ټول آسماني دینونه چې کوم دي هغه په 4 علومو باندې مشتمل دي. یو ته ویل کېږي علم الاصول یا علم العقاید، او بیا په علم الاصول کې او په عقیدو کې 3 څیزونه دي. یو توحید د الله، رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د قیامت. او دا 3 وانه څیزونه علم اصول سره چې تعلق لري دا سوره فاتحه کې بیان شوي دي. لکه د الله ذات او صفات هغه په الحمدلله رب العالمین کې بیان شوی دی. او دا نبوت چې کوم دی الذین انعمت علیهم په دې کې بیان شوی دی. منعم علیهم چې په کوم خلکو باندې الله انعام کړي هغه رسولان دي، نو په دې کې د رسولانو بیان شو. او دا د قیامت بیان مالک یوم الدین، دې کې د قیامت دی بیان دی. الله رب العزت د آخرت د ورځې مالک دی. نو ګوره علم الاصول اصولی خبرو کې 3 خبرې دي، 3 وانه خبرې قرآن پاک په دې صورت کې بیان شوي دي. او قرآن او ټول دینونو کې 4 علوم، یو پکې دا علم دی، دویم علم چې کوم دی هغه پکې علم العبادات ته، هغه په دې صورت کې بیان شوی. ایاک نعبد، خدای پاک خاص تا عبادت کوما، عبادت هم پکې بیان شوی. دریم علم هغه ته علم السلوک ویل کېږي. علم السلوک ویل کېږي د نفس صفائی او نفس کم دی د شر پابند جوړول او د الله رب العزت د احکاماتو ته آماده کول. نو د دې بیان هم په سورة فاتحه کې شوی دی په دې 2 آیاتونو کې. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او بل اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاک زتانه مدد غواړم، ستا محتاج یم. علم السلوک کی بهترینه خبره دا چې انسان خپل ځان د الله محتاج وګڼي چې زه هیڅ شی نه یم او الله سره هر څه دی او هر څه دی. میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا ہے اور ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. بعض صوفیاء و بیان چې کوم انسان دی چې الله بی ہے، وې دا هم شرک سره تعلق لري. نه، الله ہی ہے. بہرحال علم السلوک بیان په سورة فاتحه کې شوی دی. او 4م علم چې کوم دی قرآن پاک او آسمانی دینونو کې هغه علم القصص هغې ته ویلی کېږي. د مخکینی امتونو حالات بیانېدل او مخکینی امتونو او گروه 2 قسم دي، یو نیکان خلک یو بدان خلک. نیکان خلک څوک وو؟ هغې سره الله څه کړي او د هغې به ته سوال کې، او بدانو خلک کوم او د هغې سره الله څه کړي او د هغې نه به ته پناه غواړي. نو دا هم په سورة فاتحه کې بیان شوي علم القصص. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، د نیکانو بیانو شو، نیکانو خلکو لاره باندې ما روان کا. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د گمراه خلکو او د بېدینه خلکو نه مې وساته. نو قسم درته پکې یو قسم قصص تره ته هم اشاره وشوه چې نیکان بدان خلک تیر شوي دي او د نیکانو په لار روانېدو دپاره سوال کول پکار دي، د بدانو لارې نه اجتناب کول پکار دي او د هغې هم الله ته سوال او دعا کول پکار دي. نو بهرحال 4 علوم په قرآن پاک کې او په ټولو دینونو کې اهم دي. علم الاصول هغه هم دې کې بیان شوی، علم العبادات هغه هم دې کې بیان شوی، علم السلوک هغه هم سورة فاتحه کې بیان شوی، او دغه رنګې عزتمند علم القصص هغه هم سورة فاتحه کې بیان شوی. دې وجې نه سورة فاتحه ته ام القرآن وایي او ام الکتاب وایي، د ټولو کتابونو مور او اصل،
ځکه چې هغې کې څه بیان شوي هغه ټول دی کې بیان شوي. بهرحال عزتمندو دغه رنګې یو حدیث پاک کې راځي، حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په تمام قرآن کې د ټول نه بهترین سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین دی. دارنګې ترمذی شریف کې یو حدیث راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د الله په ذات مې د قسم او په الله مې د قسم وي چې دا قسمه صورت نه په تورات کې نازل شوی، نه په انجیل کې نازل شوی، نه په زبور کې نازل شوی. دومره بهترین یو صورت دی. او دغه رنګې یو روایت کې راځي چې صورت فاتحه د افضل القرآن، د ټول قرآن افضل صورت دی. او حضرت مجاهد تابعی رحمه الله فرمای چې ابلیس 4 ځله جړلی دی ډېر زیات او خاورې په سر باندې اچولی دي. 4 ځل ابلیس شیطان جړلی دی او خاورې په سر باندې اچولی دي. یو چې کله ابلیس ملعون شو، مطرود شو، ورټلی شو، وویستلی شو، په هغه ورځ باندې هغه ډېر جړلی دي. دویم چې کله ابلیس شیطان په ځمکه باندې راکوز شو، د جنت نه وویستلی شو، الله د فضل او د رحمت نه محروم شو. او دریم چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته آمد او شو، بعثت او شو، په دې باندې ډېر زیات جړلی دي او د خفګان اظهار یې کړی. او 4م چې کله سورت فاتحه الله نازل کړې ده نو ډېر زیات هغه پریشانه شوي او جړلی. نو 4 دا 4 وانه نعمتونه دي لوی. او داشان ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي، یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د الله د عرش د لاندې چې کومه خزانه ده، د هغه خزانې نه 4 څیزونه الله رب العزت چې کوم دی هغه نازل کړي دي. دا د الله د عرش لاندې خصوصي خزانه ده، یعنی خصوصي طور سره الله رب العزت د دې څیزونو حفاظت کړي. نو هغه خزانې خصوصي خزانې نه چې کوم خاص 4 څیزونه راغلي دي د الله د عرش د لاندې خصوصي خزانې نه، نو هغه 4 څیزونه دي. یو عزتمندو آیت الکرسی، دویم د سوره بقره اخیری آیاتونه، دریم سوره کوثر، او 4م ام الکتاب سوره فاتحه. دا 4 سورتونه الله رب العزت د خپل خصوصي خزانې نه، د عرش د لاندې خزانې نه د امت لور کړي دي. نو دا په موږ او تاسو باندې د الله رب العزت ډېر لوی احسان دی، لوی پیرزو ده. موږ له څه پکار دي چا باندې لوی نعمت وکړي هغه د هغې شکریه ادا کړي. شکریه ادا کول څنګه دي؟ د دې تلاوت وشي، په دې عمل وشي، او دا د خپل زندگی دستور جوړ کړو. قرآن پاک کې الله رب العزت بنی اسرائیل باندې نعمتونه کړیو. قرآن پاک کې هغه بیان دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے د پیغمبر اولادا د بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولادا زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ. موږ ته دا خبره ولګي یادې بنی اسرائیل او اورئ موږ ته، یعنی څه مطلب؟ بنی اسرائیل زما د نعمتونو شکریا ادا کړې نه ده، زه هغوی نه خفه یم، د هغوی په کتابونو کې مې ورته بیان کړی او ستاسو په کتاب کې ورته بیان کوم. نو عزتمندو موږ له د الله شکریه به څنګه ادا کوو؟ د الله د نعمتونو چې کوم موږ له راکړي دي د قرآن په شکل کې، د عمل په شکل کې، د عقیدې په شکل کې، د حکومت او د ریاست د چلولو په شکل کې، هغه موږ خپل نافذ کو، خپل بدن کې، خپل ملک کې، خپل ښار کې، خپل اداره کې، خپل کمپنۍ کې، خپل کور کې، په خپل دې دماغو کې د اسلام نه ځان متاثر کو. او دغه رنګ عزتمندو نور بعض فواید هم په سورت فاتحه کې دي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی فرمای او هغه لیکلي دي چې ما د دې 2 کلماتو نه اعلی کلمات چرته نه دي کتلي چې کوم په دې سوره فاتحه کې بیان شوي. دا 2 کلمات بهترین کلمات دي، داسې کلمات ما چرته نه دي لیدلي د خپل ژوند په مطالعه کې. او هغه د ایاک نعبد و ایاک نستعین، د الله عبادت او د الله مدد. ویل دا 2 څیزونه داسې دي چې دا د شر نه خالی دي.
باقی که هر دعا د هر سیز باره کې هغې کې څه نه څه شر شته، که مال غواړي، جایداد غواړي او دغه رنګې اولاد غواړي، کور غواړي، دکان غواړي، نو هر یو سیز کې خیر هم شته، شر هم شته. واحد دا دوه سیزونه چې د شر نه خالي دي، یو د الله عبادت، یو د الله نصرت. نو عبادت ستا د طرف نه دی، نصرت د الله د طرف نه دی. او نصرت او عبادت یو ځای بیان شوي دي، معلومه شوه چې د دوی ډېر ډوب تعلق دی، جوور تعلق دی یو بل سره. یعنی که مدد د الله غواړي، عبادت د الله کوه، او چې عبادت د الله تعالی کې، مدد د الله به در سره حاصلېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو عبادت خاص الله رضا دپاره، او عبادت کې چې کوم دی ډېر زیات اهتمام سره کول پکار دي. دغه تفسیر قاسمی کې لیکلي دي چې سوره فاتحه د ټول قرآن پاک راز دی، راز. سوره فاتحه د ټول قرآن راز دی. او حسن بصری رحمت الله علیه فرماید، یو حدیث را نقل کړي چې کم انسان د سوره فاتحه تلاوت وکړو، وی گویا کې د تورات، زبور، انجیل او د قرآن پاک تلاوت وکړو. نو د یو صورت کې عزتمندو تورات، زبور، انجیل پورا پکې پروت دی. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو له د سورت فاتحه د لوستلو، د وظیفه جوړولو، د دې په ترجمې باندې، تفسیر باندې پوهېدلو او د دې په احکاماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.